وقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله إلى قول المتقون قد أفلح المؤمنون المؤمنين قال حدثنا عبد الله بن محمد بن حكيم قال حدثنا أبو عامر الأنصاري قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن بلال عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة والحياة شعبة من الإيمان باب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب أمور الإيمان मुनासबत किताब ईमान से वाज़ेह है आपे को संबंध खबर निकला बाब उमूर ईमान मुनासबत किताब ईमान से वाज़ेह है जवाब बेमुआरद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि ने इनकाद तर्जुमतुल बाब नसर दा जरूरी खबर खान दा मुकर्र बयान दलता इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि रसूल अगराज दी यो खुदा इमाम की हदीस ने यो वहम नाशिर चिगनी बुनियाद इस्लाम अला खम्स चिगनी उमूर इस्लाम और शुअबे इस्लाम की ज़रिए हमसे न वहम पैदा किया इस्लाम मुनहसर दे बिंदु उमूर के और बिंदु शुअब के इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि ने वहम ज़ालिक है शेन हिसाब व हम सब की निष्ठा है अहम जिक्र करी या अगलब व आमी जिक्र करी पर मता सुदावे या गालिब तुमने वहां नमदी या अजना शालिया जिक्र करी टोल इबादत बदने मुस्तराजी दी और टोल माली ज़कात तराजी दी और टोल मुरक्कब हज तराजी दी नमाज और बदना और तरकी टोल राजी सौ वाले आराम जिक्र करी या आराम और अगला और या अजना शालिया उमूर ईमान और निष्ठा तो आवा हम चनाशियो नदाले इजाज़त नंबर 2 रद कई पर मुर्जिआ बांधे मुर्जिआ वही के ईमान फकत तस्दीक दे और तआत पैदा न हो रखे इमाम बुखारी हुई कि तआत शारीद ईमान शोबे कर दूरी दे तो जिक्र शीर ईमान शोबा शिना पैदा से न हो रखे औरत शोबा मुर्जिआ दरे मान कई करता दशवाब द ईमान अल तशमारी शुआब शोबे या उमूर को खारिज ईमान की खपाना बुलंद न दे शुआब उमूर दा अज्जा नबी बल्कि खारिज ईमान नहीं शोबा नो माऊजात कई द उमूर द ईमान शमेरी है और सरोरम खबर तरगीब और कई द उमूर के बदे अमालों का असर खबर शमेरी याद बदीशी तब इंशाअल्लाह यादी की ज़बरदस्त बुलादी तो यौदा चितो वह हम नाशीद मक्के हदीस नदे लेकिन इस्लाम और ईमान और इमाम बुखारी पर इसमें ईमान और इस्लाम या शेर दिया देखो हिदायत और तक़वा और दुआ और अरसली यो करी तो दिल अदकी इस्लाम और ईमान लाने और मान तरतवी जो मसला सो यानी मैं मखारिज के बयो इस्लाम की खबर मान ला सकड़े दान दस्तवी इस्लाम तो जारी पहले ईमान नजे कामिल ईमान हुआ नोदा इस्लाम से इस्लाम और बातें की खबर है इस्लाम मावायत दस्तवी वाक़ना मन कान फीहा मिन अल-मुमिनीन वमा वजदना फीहा गैर बैत मिन अल-मुस्लिमीन या अय्युहल नासु सिकरे इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाहि या कौम इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाहि फअलैहि तवक्कलू इन कुंतुम मुस्लिमीन दारे इस्लाम तदवर पेशवे बहर के नो वह के तुम नाशीद आगे के ज़ालके के हसर बअसौ के निश्ता अगा अहम दी या अगलर दी या
رد کوي په مرجعو چې تاسو وایئ چې یاره طاعت فایده نه رسوي دا د فراشي ډېر طاعت د غیر ایمان په امور ګرځولې دي او دریم ترغیب د دې شعابو ورکړي چې عمل پرې وکړه او څلورم مات کې شمېر کړي د شعابو د ایمان دې څلور وزرونه امور د ایمان سره متعلقات دي دا فقط متعلقات ورته وي امور ورته وي د شعاب ورته وي دا فقط شعاب د ایمان ورته وي متعلقات د ایمان ویل شي امور د ایمان ویل شي خواص د ایمان ویل شي خواص د ایمان دا فقط چې کوم یو وي وقول الله عز وجل باب قول الله عز وجل جزء اول مدعا او جزء ثاني دلیل دی جزء ثاني ترجمه الباب دلیل شو ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله وسيأتي وتذكر لك إذا آيات سورة الشعراء ذكر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين واذكر دينا بس والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى والمساكين واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ورسول الشعراء فكيف كانوا رقم أن نقول شيء ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه وذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وذكر شيء آتى المال على ذوي القربى لما ورثوا اليوشو يتيمانان لورثوا الدوشو مساكين لورثوا الدريشو ابن السبيل لورثوا السلوشو سائلين لورثوا الفنزشو بالرقاب غيانا ذات الشبكشو وأقام الصلاة وشو وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا نبلشو والصابرين في البأساء والجوع والصابرين في الضراء والجوع وحين البأس والجوع أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. تطبيق فديكي آيات كده شعب الإيمان أو الأمور الإيمان وشميرها دير شعب أو الأمور وشميرها أول فصيح فلا يتهم بالذات قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون لا يخشعون والذين هم عن اللغو معرضون لا تخشعون والذين هم للزكاة فاعلون لا بالأمر الإيمان شو والذين هم لفروجهم حافظون لا بالشو إلا على أزواجهم وهما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون وشو أمانات وعد والذين هم على صلواتهم يحافظون. تطبيق فخبره أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون. وقد أفلح المؤمنون مخي وتعلمات جاكي حوضا المؤمن ودي دوار آيات في غير أمور شعار متعلقات الإيمان ذكر شيء فدولة اللي حصل فيها خمسة وكنشتا يا ذلك أو أهم أغلب يا أجناس عالية ذكر كريمي أو بين فرمونجي أو رسجو بين موضة قرآن شريف في ملايكة نماني ثم شعار فكي ذكر شيء أو تغليب شو لدي شعار وضع عمل بدي عمله كي أو عليه التنفش من ذي المبرد وبه قال حدثنا عبد الله محمد الجوفي
الله بن محمد الجوفي ده مسندي ويلكيږي ځکه د ماوراء النهر جوفي مسند لیکل دي ماوراء النهر کې جوفي مسند لیکل دي او جوفي مشهور علاقه ده امام بخاري نسبت ورته کیږي ځکه جوفي ورته وایي امام بخاري سوي محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن جوفي مغيرة ابن شعبة مغيرة بن برديس الجوفي اليماني الجوفي قدام ما وراء النهر الجوفي تعلق دي روبي مستند لكل ما وراء النهر كي زكا وضع جوفي وي قال حدثنا ابو عامر العقدي والعقدي ابو عامر بن سليم مسجد الكريم عبد الملك بن عمر بن قيس او بصري دي او دا عقد په بصره کې په فرض مغشي کې یو وطن دی وطن یو قبيله یو شاف دا وایي قال حدثنا سليمان بن بلال دا مدني دی وایي سليمان بن بلال المدني او قريشي دی اصل کې ذاتي قريشي دی او بیا مدینه منوره ته هجرت کړې او ټول ژوندۍ تر وفات پورې مدینه منوره کې پاتې دي عبد الله بن دينار ما شاء الله دا عبد الله بن عمر معتق مولاه او دا اجله تابعين دي ډېر لوی محقق تابعي دي او ډېر لوی محدث دي عن ابي صالح دا ورته ترمذي کې دي ته بستا سمجھایي ابو صالح زكوان یاد دي زيات او سلمان وتوي دا ټول صحابه متوي راځي دوی حدیث ورته دي غالبا ذکر کې دي شو ابو صالح دا زيات متوي دي جو زيت الكوفه دي بعد التبيه وایي جو زيت الكوفه دي زيات زيتون کا او زيت عام دي نو تم یواز دغه من سبا على وتوي زيت لا کته ودرتي تاسو په کې ايو زيت طبعا کم یو دي نو کته وتوي زيت سب د منظر راکا ما بدل درته نو تبلو تیل یادې کنه بیا به د زيت دا من سبا فعام تیل باندې کیږي زيات او سلمان ورتوي دا استاد بیا حضرت ابو هريره رضی الله عنه حالات تشوي دي وترمذي کې براو عن النبي صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة ولكن یو خبره مې یې تاسو ته په دغه معنا مې راکړه په دغه آیت کې اعتراض صبر کوا ترجمه الباب کې انما ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب یو اعتراض په فدا دی چې دوی دې دا مشرق او مغرب ته مخکول نه دي دا خو دې کې نه دي ولې واجب حکم ورکړی دی فاینما تولوا فثم وجه الله دا واجب حکم ورکړی کله مغرب ته مخکې په نفلو کې په سفر کې روانه په نفلو کې دا ان شاء الله بل ذکر راځي دلته چې ټول راځي زمینی مسله ده نفل په سفر کې د اربع د مخو پروان نشته دا چې اربع مخکې نو پروان نشته نو کله باندې مشرق ته مخکې کله مغرب ته ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب بدا نیکی لرا حالانکه دا خو دغه آیت په هر سفر کې دی اینما تولوا فثم وجه الله په سفر کې چې مرکب زورې نو چې اربع د مخو منسکوا نو چې الله تعالی طرف نه یو شی معمول شوی کې ولې نشوا یو اعتراض شو دلی جواب ہو چې یو صورت دبیر دی یو حقیقت دبیر دی یو ځلې صورت دبیر یو حقیقت نو دغه صورت دبیر وي حقیقت دبیر اطاعت امر الله دی یو صورت دبیر یو ځلې لکه حقیقت دبیر نو دغه د نیګي یو صورت دی یو شکل دی سمته بچرت دا قبله ته یا مشرق ته یا بیت الله ته مخ کړل او په دې څنګه کې دا الله او رسول اطاعت دی نو دا په دې کافرانو دې طرف ورته مخکې نو بیا په دا نقصان شو کړه نو دا صورت د دې حقیقت د ورته دې اطاعت امرنا او یو پر تعالی حکم په بیت الله د مکه هغه مکه بل ما حکم په بیت المقدس د مکه د مکه نو کدا حقیقت د ویروي نو بیا په وایي چې دا د دې د په طرف د مخنا ولې دا کدا الله تعالی اطاعت حقیقت الویروي د پیغمبر اطاعت حقیقت الویروي ایمانیت حقیقت الویروي قادر ولكن البر حقیقت بر من آمن بس والله ایمان وړا او دا الله په احکامات یقین الله دا بر
ویلی په تفسیر کې ولکن صاحب البر یا لکن ذل بر یاد رشوا خاوند د نیکه من اراسوت دی نو ذل بر یا صاحب البر په کې ولګوا نو یې سب به ذات شو منم ذات او یا لکن البر بر من آمنا ولكن البر بر من آمنا نو خبره بر ولګوا نو هغه صورت د نیکه دی صورتونه بدلیږي کله ورته یو پامه کله ورته بل پامه کا او حقیقت بر نه بدلیږي د الله او رسول اطاعت دی ابد دې وانا دی نو دې اخر قرات کو چې جاوي کله ورته یو پامه کوي کله بل پامه کوي نو الله پاک وجه نه نیکی دا نه یو خاص جهت تا معین کړی دی وتغیر تکي اصل نیکی دا الله او رسول اطاعت تا نو الله او رسول ته بیت المقدس تمام کړو نه نیکی شو او الله او رسول بیت الله تمام کا یا نیکی شو خلاص ودن درشا نبی علیہ السلام فرمائی ایمان بضع وستون شعبۃ ایمان شرفاس شپیت شعبی دی بدع ستو بدع عربی کې د دریو نه تر نه پورې اطلاق کې د دریو نه واخله نه پورې نو صدقات معنا وکړه شپیت شعبی ودن سوال کاوه دې حدیث کې بدع وستون راغلي بل کې سبع وستون راغلي غير تعرض نشتا تقبل عبد الدريون أنه مقتل إطلاق يجي نبصبع إطلاق يجي وسيطة إطلاق يجي نبصبع وسبعون دي نبصبع وستون دي نبصبع وستون وطويلش نبصبع وستون دي نبصبع وستون وطويلش أنا كبيرة كنا درفات شبيتا شباك شبيتا مني ودرفات شبيتا وشبيتا مني نجي كم روايات كي بضع وستون دي او سبع وستون او ست وستون متعارض نشتا لیکن بل روایت کی سبع وسبعون دی سبع وسبعون او بل روایت کی بضع وسبعون دی اس بس کرو بضع وسبعون او سبع وسبعون سرقاس او یا قوة او یا اغیس المسلم تطبیق راول وانا تلتلت یو قیدر ارض مچانے ذرا تذكر قواعد ذكركم كذا قواعد ستاد زبر كان دلال ذات بيوم المشكال ونشي ان شاء الله بعدين عقيده ذات يوم عدد اقل اكثر دخيله عدد اقل عدد اكثر نفي من كل نفي تقول يوم رسول الله مبارك زباد شعب الله تعالى استعملنا في وطن ورم زيادة يوم من مفروض زكاة یا زکات مفروض شو ور دې دیګرو بیا مندم مفروض شو زکات شو بیا ورپسې مندم شو زکات شو ساو بیا ورپسې مند زکات ساو او حج شو نو دا وګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم سبحانه وحی راځه دا اول ورته ممکن ده چې د بدر وسیدون وحی راځي یا ست وسیدون یا صبر وسیدون او بیا ورته الله دا شعب دي کړی دي نو بل کې بیا پروايي دي حساب او صبر خبر خلاصه کړه یا به نو صبر یو خدای نو دا اعتراض په بار راځي او دلته یو څه یا ول یو خشته جواب درته وکړه او حضور پاک اخر وخت کې دا حدیث ویلي اخر وخت کې ځکه حضرت ابو هريره په دغه هجرت مصر راغلی هغه نه کوي نو دا سوي نبی علیہ السلام ته یو عدد مستحضر دی بل وقت وتبل مستحضر دی دا مثال لکه اوس ما تاسو طالبات شمیرلې دي نه ما تشمیر ما نو ما نه د تاسو د نومانه کې د حدیثو د دورې څومره طالبان دي نو زړه کې څو کوم ځای میرا سره کوی بچاره د تاسو څومره طالبان دي زميرا نه حاصل وي بل ځای ته څومره دي یره چې تاسو زرو پاتوس نو اوس دا ما شمیرې نه دي دا ما خپل اندازه نو یو وخت کې ما د ذهن کې او یو عدد مستحضر شو تعبیر نه وکړ نو بل وخت کې د بل عدد مستحضر شو تعبیر نه وکړ نو بل وخت د بل عدد مستحضر شو په ذهن کې تعبیر نه وکړ نو دا څنګه رسول الله مبارک په اقرار نظر واچو نو یو وخت کې متصرفات په مستحضر شو نو بل وخت کې متصرفات او یا مستحضر شو په دغه تعبیر یا د دې شي کنه نو څو جواب شو دو جواب کوم شابه دی وای
किसे शेरवाया तकसीर ते मोरान ते देर मोरे लगा पार्सिवान बेस्ट यादे बेस्ट मर्रात कोफ्ते सर शर करता में दम अलग कोई शर ना दबली बले मकावा तो शर पे ताकीद पर तहदीद सर न बोली नो कला आदत सर पर राजी मोलाना माया दसरत और तकसीर दबारा और तकसीर ते मोरान और पदी वाले उलमा किताबों ने लिखे ली लगा बेहद शुआबुल ईमान लिखे ली दो उलमा लिखे ली मज़ा बाज उलमा लगा इल्मी हम तो पहले सोच चुका उनको प्रॉब्लम तजावे तो आज आप पढ़े हैं तो मेरे मुद्दरी ने किताब के ज़िक्र करी अल ईमान बिज़उम व सिद्दूना शुअबतन शुअबा से तवैयो तो ये पहला बोलत के पहला मतलब ले रहा था शुअबा खारिजी से तो मुझे जगह पर देखा ये ईमान और अक्काम दे राजा और शोभा को जो सने भी लिखी जो पसंद भी लिखी मुताले आदो से मुताले अमल तरवे आदो पे के बकबरा तो शोभा ताजुद सीनती दारत बचा के माना दारत को मुझे आओ बांधे गई और ताकि जमान पर उन्होंने ये बकवारे जो तब के प्रमाण दे लो बड़े खलीसा होने रखे अगर वजह ज़्यादा इधर खमीसान तो सड़े बस सिर्फ मुंस कवा सब लेबरल दाना जोड़ रहे हैं लेबरल बदलाती कला कला होने की कहीं क्या लेबरल वासी मुंस ना हो इनकार नहीं कर कहीं ना हो इनकार हो बदलने कहीं क्या दा वो ही यार जमात में वाला तो माता बेटा आवाज़ नुकसान है और बड़े किताबों में नहीं दा असली बच्चे हो सके बस सिर्फ ईमान तस्लीम कवा बाकी तस्वीरी पैदा न मिलावेगी बदलने को कदे ऊपरा ना मुशाहदे शिरा तजन्नत की बदल का मुकाम करके और कदे उन्हें कानून दोज़ख में जन्नत से ना मालूम है ताकि कोई भी जमा पता خلاص شو خبره نو حاصل جو ادارت کو مونږه او باندې وکړه ولا کړه رات مونږه او بلې درته چې په دې بنزو کې حاصل نشتا دا د طرف پاتې شپې د شعبې دي دا لري او بل ترغیب د شعب درکې او عد شعب الايمان مبصر او قبل شوي والحياء شعبة من الايمان ودا شعبې دي بعض فرض دي لکه منظم زکات وغیرہ بعض فرض بعض واجبات دي بعض مسنونات دي بعض مستحبات دي هذا کوئی شيء ټول فرض نه دی وای بعض شعبې دي هغه فرض بعض عقاید سره تعلق لري او بعض شعبې داسې دي چې هغه واجبات دي بعض مسنونات دي او بعض مستحبات دي والحياء شعبة من الايمان حیا چې دا یو شعبه ده د ایمان نه ودلته کې سوال وکړه چې دا حیا په مخکې په قبل او مسجدون کراله نو دوباره ولې ذکر کړله تخصیص بعد التعمیم ورته وایي دا ولې ذکر کړه د دوه وجونه یو خدا چې دا حیا هغه شعبه ده چې دا موقوف علیه د نورو شعبو ده دا حیا هغه شعبه ده وایي چې دا موقوف علیه د چا ده د نورو شعبو ده د ټولو شعبو ده موقوف علیه ده ولې بخاري کې بلوست راشي په بخاري کې را روان دي چې اذا لم تستحي فاصنع ما شئت اذا لم تستحي فاصنع ما شئت چې حیا د کینی بیا چې سقوهي کا اصل حیا ګوره بلا روان یو باندې وي نو ته یو یاره کدامن نو نه خلک وې چې ګوره یو ډیګری دی او باندې د وخت په اړه چې کار دا خدای دا قرآن دی کنه دا باندې نه په یو کې ورشي ولا ویږي په خبره نو دا څنګه مولانا سے حیا دا کړ دې کې وخت له کوم تفصیل پر تعظیم د پاره الحیاء شعبة عظیمة من الايمان نو یو وجه دا شو دا سبب دی د چا لپاره وایا د ټول عبادت لپاره یا بل الله نه حیا کې عبادت وکړي او یا بل بندن حیا کې عبادت وکړي یا الله نه حیا یا بندن حیا نمبر 2 دا اذا والحياء شعبة من الايمان ولا هو ده تخصيص ولا هو قلاقين رسو دا دوه شعبه دا په ټکو کې څه د معنا سره ورته شعبه دا
خصوص په یو خاص وخت سره تعلق لري، زکات یو خاص وخت سره تعلق لري، حج یو خاص وخت سره تعلق لري، او حیا هر وخت سره تعلق لري. هر وخت بل الله نه حیا کې نو ګناهونه کوي، هر وخت بل الله نه حیا کې نو نیکی وکړي او الله شکریا باندې ادا کوي. نو دوه خبرې شوې، یا سبب د نور عبادت دې چې اذا فاتت الحیاء فاصنع ما شئت، او یا دا تجوید تعلیم شعبه مدى دا دائمی شعبه ده بنسبت د نورو شعبو باندې دائمی شعبه ده، نو دغه تخصیص وکړه. خود برا شو د حیا معنا کومه سره اصطلاحي صدا جواب، بیا اقسام د حیا سره دعا، بیا حکم د حیا سره پرې ولنا کوی وای مولانا صاحب د حیا په لغت کې مطلق انقباض النفس ویل دي، پر نفس کې د سړي او انقباض راشي هغه ته حیا. لکه استاد پټکې نه دی پسار او یو استاد دی، استاد کې انقباض هغه او استاد نو چې دا سیمټ پټکې نه یا باندې یو سړي کمیس کې استوي او پټې ته ناشتي او دې کې یو خاص په دوست عالم راغی، زر دې په کمیس باندې منډه کې او کمیس واچي دا انقباض باندې لګي د عمل نه انقباض راځي، دا عمل نه لري کړي د غلط تنګشه دا معنا غلط تنګشي د کومه معنا مې درته او په اصطلاح کې تعریفونه علماء متعدد کړي دي، خدا دې درته کوم دا ټول دې راځي تقریبا انقباض النفس، انقباض النفس نفس کې انقباض راوستل، انقباض النفس عن القبائح وتركه لها، انقباض النفس عن ارتكاب القبائح، لا سواها انقباض النفس عن ارتكاب القبائح. القبائح هنا بدل کے انقباض راځي دا وکړو، وتركه لها او ترک د نفس لها لقبائح لها، دې زمير په نفس راځي کوم لها قبائح لها. انقباض النفس عن ارتكاب القبائح وتركه لها، وتركه لها دا مولانا صاحب د حیا معنا کومي او اصطلاحي شو کله الله تم د حیا نسبت کړي چې الله یستحي، الله حیا کوي. سوال بات کیږي چې الله له نفس نشته نو څنګه لري حیا کوي، نو البته کې ذکر د مطلوب مراد نه لازم باخر ولې چې بدل کې انتباه راشي نو خلک کار کوي، په بدل کې انتباه راشي نو خلک کار کوي کوي. نو ان الله یستحي ولا ان الله یترک، حیا سره ترک لازم دي چې کله حیا راشي نو خلق کار نه کوي، نو ترک لازم، نو ذکر د منظومات لازم، نو الله د ذکر د حیا نسبت وشي نو مراد په معنا لازم ترک حال. او سراشه د یو اعتراض ولديږي، دا اعتراض د اقسام ذکر کوم، حکم ذکر کوم. یو اعتراض دا ولديږي چې دا شعب کسبی دي، ولې ما ترغیب راکړي چې دا وخت مې راته وې کنه مالا ترغیب راکړي چې دا کار، نو چې کوم شي د ما د وسلات دی یو کسبی وي نو دا به کوم، نو حیا او فطری شی دی، دا غیر اختیاري شی دی. حیا او فطری شی دی، غیر اختیاري شی دی، او د انسان په وس کې کسبی نه ده. لکه یو ماشوم دی، باندې په ډېره مثبت پلانونه د وخت دی، دا ماشوم حیا دی، نو اوس ماشوم په کثر نشي کول، دا خو فطري تقاضا ده، څه چې دی لکه فطري تقاضا. نو هر کله چې دا فطري شی دی نو زما د وس نه غیر اختیاري شو، غیر اختیاري، نو ته په ولې مکلف دی، په دې شعب کو کسبي دي، په دې خو مکلف او حیا خو فطري شی دی، طبیعي شی دی، غیر اختیاري. سمې وي حیا فطري طبیعي وایا، غیر اختیاري شی دی، دا خو زما وس کې نه ده. دا حیا بعضې سړي کې حیا راشي او بعضې سړي کې حیا رانشي. بعضې سړي د کار په مخکې سګرټ څکي،
اختیاري او دا شعار کسبي دي په مکلف نو غیر اختیاري د زمانه اختیار لکه شی باب نو باندې چې مکلف لا يكلف الله نفسا الا وسعها ما جعل عليكم في الدين من حرج او حرج ده جواب ورته هغه دا دوه قسمه حیات یو فطري دا غیر اختیاري تبعی فطري غیر اختیاري وما عقلي كسبي اختياري دا یاد رکھو دو قسمه جواب دو قسمه یو تبعی فطري او غیر اختیاري لکه معشوق کی حیات تبعی فطري غیر اختیاري او یو عقلي كسبي اختياري دا عقلي كسبي اختياري دا عقلي كسبي اختياري دا شرعي معتبر المستند الشرعي هو كسبي عقلي اختياري شرعي معتبر آیا دوارو کسا فرق شو دوارو کدا فرق ہے روپے قسم آغا دی غیر اختیاري انسان لده اور دویم قسم آغا دی پاسباب بینا ہے دویم قسم کمی ہو دی مولانا سے ہوا ہے کہ باغا اسباب باندھے پہ هغه اسباب مخته اختیار کی یا هغه اسباب باندې بنه لکه دا مثال ده یو سړی کې راځي اوس دې کر عام سړی کې راځي نو ګناه دا حیاتونه نه کوي نیا متناس دی او کې راځي مانو وای هر ساته نعمت والا دی لیکن کې یو سړی کې راځي نو خپل پټي برابر کیږي نه او دې ورته یو دې کینی نه چې مانه کې راځي دې کولی چې داسې نو دې حیا کوي دواړه ګناهونه دې نه کوي دې ګډېر مجبور شي خلکو نه پټه وي خړای خدا سے میدان ته نشي وته او که میدان کې خړای نو خلک ورته سره نسبت کوي دې حیا نه هغه بل لکه اجر وزاره کې راځي نو ورته به حیا نه وي او چې دا چې پرې سعودي او خړای او دې د خلکو مخ کې خړای د خلک سوي مولانا سیوا ولی دوست کسبیلا دا چا دا وجنه دا حیا پیدا شوا دا دا کیری دا پرې نو دو دا وجنه اول د اختیار کې ودا پر کسب دی ها به مثال وکړه یو سړی دی هغه مونږ په دې محلو کې خلک مونږ کې نو پروا نه ساتي لیکن چې کوم انسان د جمع پابند وي پابند د صلات په جمع پابند وي او دې جمع لرا نشي رښتیا وایي خلک په باندې باندې کې نه وي او هغه ته ځان خننګه ځان ورته باندې کوي دا کومه حیا په مولانا سے وایا دا کسبی شوا دا اختیاري شوا دا عقلي شوا دا شرعي شوا ولې د دې بنا په دوام د سوالات نه ستاسو واسطه نو خبره واسي ده کنه د دې بنا په چا شوا په دوام د سوالات نو دا اوس یو تشبیه ونشي اوس یو سړی راغی مثال په تور د بهر نه او د ما سره یا تاسو سره کار او د تکي نه څو بیا پاسې ده اس پروا نشته ساداري وګړو کولا او که یو طالب د سادت وګړو او روان شو وای کنه نو دې په حیا کې کنه چې ډېر طالبان او د سپات دي نشي پاسې ډېر طالبان تاسو بدل کې تاسو قدرې نشي کولای استاد نه دا کومه یو حیا ده دا شرعي ده کسبي ده دا چا د وجه نه راځي دا د طاعت د وجه نه چې یو طاعت شروع کړی یو درس شروع کړی یو استاد سره نسبت نه قائم کړی لکه په خبرو راځي نو یو به قسم هغه حیا تبعی وا او دا دویم قسم حیا کسبی ده دا شرعي ده دا عقلي ده اختیاري ده نو دلته چې کوم یا مو په مکلف یو نو په دې دویم قسم مکلف یو په لومړي قسم نه یاد شو معترض لومړی یاد کړی و ما دویم دا باندې علماء یو بل خبره هم دی مولانا صاحب د کسبی او د اختیاري یو بل فرق هم کوي وی نفس دا عمل چې دی نفس دا حیا فطری و او چې دوام دې په وګڼو ګرځیدل لکه بیا اختیاري او کسبی ګرځیدل اسه نفس دا حیا فطری و او چې دوام دې په وګڼو بیا څه کیږي لکه بیا کسبی ګرځیدل او عقلی ګرځیدل بهر کې د دوه فرق پیدا
نقطة بل دا تقسيم خدا سوال جواب جو وطبيب تقسيم درته طريق اسم حياة يو حياة عرفي دا يو حياة عرفي دا يو عقلي دا يو حياة عرفي دا يو عقلي دا يو شرعي دا بل تقسيم حياة عرفي عقلي أو شرعي حياة ست فسق ده وضع بحبه شوية ده شرعي حياة ست شيء وزنك الله حياتك تعليمات الله حياتك يا الله لنفسه منذرك وضعي منذر قولنك الله حياتك عباد النفس وكذا دي قبيحة या गुनाह के जिना के वो अल्लाह ना हया के इनक़िबात नफ्स कर दे कभी ना सारे बता सके अल्लाह बदन तक़ुस के नुसूस वगैरह में ले दी ज़ाफ़े सब तो हया एक शरीर से जो लगा नफ्स इख्तियारी दे के ना सवाल अब लफज और द हया अक़ली ज़िद जुनून दे द हया अक़ली ज़िद से दे जुनून लेवनी के हयानी कभी से मुबासी बर्दुल मुबासी और जे अकलमंदी मागवलदी उमर नज़ार साथ वो भी फिक्र करना और द हयाए फित्री से द हयाए उर्फी से उर्फी द हयाए उर्फी से बला है बला माना सादतो बला माना सादा सादा अकलमंद अकलिश्ता वो यार सादा لك حبنا قا إذا عرف الله أمين بيغاعي تأجول بيروب الشمع لو سادة لك أقل فإنتني ولي مدني يا ميما جي روڑے مولي ومسكي گڑے وڑے بلاوائي آٹو کامی لکھے بيروب الشمع يوضل دیو تو ضرور آمين لاوائی آڑا دیوائی فدیر آفات يوزو مدشو مدسشوئی مدشو ما مدسشوئی نو سره ساده ورته ویل کېږي ساده نو دا د حیا یو بي عرف کې دا ساده کیږي نو راشه اوس مولانا صاحب حکم یې چلی حیا شرعي دا مولانا صاحب محمود دا سبب حیا شرعي دا محمود دا بل واجب او فرض نه بیا عام حياة شرعية محدودة لا أو وخاك بل مطلوبة لا سؤال وصلوا لك محمودا لا أو مطلوبا لا حياة عقلي بعد الإنسان مكلف يقول ولي لا قسم حياة يقول وفي تقسيم لا يقول إذا جنون ده مجنون ده حياة لا وصلوا حياة عقلي ده مجنون حياة مجنون هو مكلفنا او حياء عرفي دو قسمه دا حياء عرفي معنی شرعنا ګرځیدا دا حياء عرفي معنی جانا ګرځیدا شرعنا ګرځیدا نو بیا مذمومه ده او کدا حياء شرعي معنی شرعنا نه ګرځیدا نو بیا محمود ده دا مثال ده نعم النساء رسول الله مبارك فرمائے نعم النساء نساء الانصار نعم النساء نساء الانصار لم يمنعهن الحياء من ان يتفقهن في الدين نعم النساء غير خخر نساء الانصار خطر لم يمنعهن لدي منع کړی في لرا الحياء حياء سنه الذي منع کړی من ان يتفقهن في الدين کې دې په وای حاصل هغه په باقاعده رسول الله صلی الله علیه وسلم په دمه استحاض لري څوک وینا تمایل کیدا وی سیب دې نه زیات دي وی ټوکلا کیدا وی دې نه زیات دي وی ولوګام کیدا وی دې نه زیات دي ویدان ته یو غټ صدر کیدا ویسب دینا زیادتی معایشت صدیقہ بیا ذرق اذان دران کو در حضور
كده خد احترام راشد ابو سكين نو ام سلمة رضي الله تعالى عنها فورا تقول كي وتحترم المرأة تقدم احترام راشد ولا درس اغا ابو لا تتناول كده في عمر مبارك نبدا تقول سيدك نا تدين تفقه كيبيا تدين قوية حاصلي لكي حيانا نعم النساء نساء الأنصار يعني نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء لم يمنعهن تدين من أقريد بلا لم يقول لنا ما أنا ما سيشور لم يمنعهن الحياء تدين من أقريد بلا حياء سنين تدين من أقريد من أن يتفقهن في الدين ندا كما حياة الدين معنی جوړیږي یو مضمون ده دا یو شرعي مسله په خلا او د حیا کې یو شرعي مسله په خلا او د څه کې حیا کې دا مضمون شو د کومه مسله کې وجه ولي حیا ولې کې مسلې د پوس کو حیا مکا ولې ور عبد الله بن عمر رسول الله مبارک فرمایدا حدیث بخاری کې متواتر راشي چې امام بخاری به سم بیتی یو ونه مثال راکې یو ونه راځو وایي چې هغه پانه نه وي نو خلکو چې دا عامه ولې د اوس نه کې د بدیهیات د ټول نه کې نو دا څنګه په ورو کې خلکو نظر روان عبد الله بن عمر بن زمان کې راغلی او چې دوی په دا نظر او یو بکر او عمر ناس کومه آیو بیا حضور پاک فرمایي نه نو بیا کار کوي بابا زمانه کې راغلی او تم ناس ابو بکر ناس کومه آیا وکړه دی وجه دا آیا نه دا لوي مال بده سلو خان من بهتروا ولي استاد علميت ظهور راغلي ورغول پاک تا نو دا چې تیس علي تبع نبی اسلام له توجه خبر اوره دې نو ګورا سو قسم حیا یو په شوای شابته دو قسمه یو هغه چې شریعت نه رکاوټ جوړیږي دا مضمون بل هغه چې شریعت نه رکاوټ نه جوړیږي محمود ده بیا د حیا وا رسول الله مبارک امر کی دوروں یو لگیا دے پر نصیحت دی کہ تمہارا کہ حیا ہے ہمارا مہمانوں سلام نشی کے بعد حیا نہیں مہمانوں سلام نشی کے راستے دے ایک وقت کیا خبر نشی کولے تو حیا کے اصل ہے رسول اللہ مبارک رسول دعوا بین الحیاء من الايمان فريق حیا کو ایمان سے صدا طب عرفي ودعوة كما حيا يا دولا عرفي تقدر خبر الشيء من مثلا الشيء كذا من مرة روڑے نہیں رہتے من مثلا كم شفت شيء لگاوے دا كما حيا شرع من عرفي لیکن حضور پاک بدلو ادعاء من الحياء ولا منطقني وتمذموم دا محمود خير حياة ولي بجاك عرفي حياة غير شريعة حياة يسوق كم معصوم عرفي بحياة شرعي بحياة تو كم حياة عرفي جب آغا سبب ده حياة شرعي كردي كم حياة عرفي سبب ده حياة شرعي كردي أغا محمودة أبي مضموم دا والحياة شعبة من الإيمان خلاص شو خبر محكم من تزوي أقسام من تزوي أو جكم اعتراض والنظام موي او دام کار په تفصیل باندې تعمیم وایو شو اوس حدیث نو څو مسلې معلومه دي مسائل مستنبطه وای او د ایمان بالرسول عبارت النص معلومه شو چې ایمان سره پاتې شپې شعبې لري ایمان سره پاتې شپې شعبې لري یو دا معلومه شو او بل عبارت النص معلومه شو چې حیا ایمان لوی شعبه ده او بل د عبارت النص معلومه شو چې تخصیص بعد کامل کول شي حافظ على الصلوات والصلاه الوسطى صلوات کې صلات الوسطى ذکر او تخصیص بعد کامل کول شي تخصیص بعد کامل کول شي لیکن اشاره تک زمانه کې اشاره نو زمانه کې وکیل وتا هغه الإيمان بضع وستون شعبة الترغيب والكيف ولدي شعب وعمله في غمال إشماري
پیغمبر مقصد وشمیرل نه دي ترغیب درکوي د شعاب الاعمال اول حیاء شعبة من الايمان ترغیب ورکوي الحیاء شعبة من الايمان کې څه ورکوي ترغیب ورکوي د حیا ترغیب ورکوي د حیا اور دا غي په مرجئه باندې هم اشاره دې دا معلومه شوه ځکه چې وی چې ایمان فقط تصدیق دی او طاعت پیدا نه رسي دا دې طاعت او ایمان شعبې وي دولت په مرجئه باندې راځي خلاصه شو خبره ورپسې انشاء باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وبه قال حدثنا ادم بن ابي اياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن ابي سفر بن اسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه قال ابو عبد الله وقال ابو معاويه حدثنا داود بن ابي هند عن عامر قال سمعت عبد الله بن عمرو يحدث عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وقال ابو الاعلى عن داود عن عامر عن عبد الله رضي الله عنهما وعنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده مناسبت كتاب الايمان سره واضحه والمناسبه دی واضحه ولې لکه مسلمان او مؤمن او مسلم هذا په یو شی ایمان مؤمن مسلم دا مناسبت واضحه رد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ السلام یوم اقض سلور ذری خبری قل بل ان شاء الله کولې یاد شي یو وی چې حسر باندې امسو کې نشتا قل بل یاد شي کنه اغم اعرف اغلب اهم یا اجناس عالیه ذکر شوی یا دې جواب سمې ویل کوم باندې کنه اغلب اهم اجناس عالیه ذکر شوی اکثر باندې نور مشتاق دلته کې دوه نور ذکر کوي چې مسلمان د جبه د ضرر نه محفوظ ساته دا یو عمل دی ایمان او د لاس د ضرر نه محفوظ ساته دا یو عمل دی تو امر نور درته تو امر نور درته چې مسلمان د جبه د ضرر نه محفوظ ساته او د لاس د ضرر نه محفوظ ساته دا څه شوبې شي اثر په 500 کې نشته نمبر 1 نمبر 2 عد شعب د ایمان کې دو شعبې ده اذا جبه د ضرر نه د لاس د ضرر نه مسلمان ساته ترغیب ورکړي د دې دوه شعبو چې په دې عملو کوم مسلمان ته ضرر نه رسو او راتلی په مرجئه ولې هغه وی مرجئه چې معصیت ضرر نه رسي معصیت ضرر په آخرت کې نه رسي دا څه ولکه د جبه او د لاس د مسلمان ته ضرر وت اسلام دی لا دا ضرر نه رسي دا سبب د خروج د اسلام او د ایمان دی اسلام او ایمان مسله ختمي خبره کوله څه ده کنه عاد شعب د ایمان کې دوی د سنت او قول اذا جبه او د لاس د ضرر نه مسلمان بچ کوا د حسر په 500 کې لیکته ویلای نور قول او دریم څه جواب ترغیب د خصلتونو درکې دا دوه خصلتونو باندې عمل وکړه او ضرورت خبره شوا رد مرجئه او کوي یغي وي چې ضرر طاقت معصیت ضرر نه رسي دا داسې عمل دي کدا درنه وشو د اسلام درنه وځي دا سره خبره ارزه ټیګي ساته وبه قال حدثنا آدم بن ابي اياس آدم ابن ابي اياس عسقلاني مصري عسقلان په مصر کې علاقه ده غیر منظور دي د ټول راوي دي مولانا سيو او شعبه ابن الحجاج مخکې دي شوی شعبه ابن الحجاج مخکې دي شوی او عبد الله ابن ابي السفر محشد يقول حمداني كوفي حمداني حمدان مناسبه پیران کې کومه خپل ذکر ودا مخکې ولا خوا
نبيه محمد نهمداني الكوفي والتوي أو إسماعيل ابن أبي خالد الأحمسي إسماعيل ابن أبي خالد الأحمسي تدوار تابعين دي عن الشعبي أنا قلبي للشعبينا تبراشي إن شاء الله فتنبيتي كذا حالات با نبراشي لبدأ إن شاء الله نريا سوالاتي عامر ابن شراحيل عامر ابن شراحيل عامر الشعبي والتبليغي أو تنبو فيه دا شعب كذي كان شعبي هذا همداني أو كلي أو قرية همداني أو كلي أو قرية تلك شعبي والتبليغي عامر تأجل وتابعين الذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما دور الصحابة الإبتاء عبد الله مولى لهم عمرو بن العاص رضي الله عنه عبد الله جدي داوينا داد عمر وعمر ننتي فرق أولي إكلم مولى عمرو وعمر وذنب أو جووني نفوع عمر وجابه وملكات تلقي يوصل فرق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون باللسانه ويده مسلمان الرسول دي ورشرح الحديث بكو نمبرين او دویم سدي مناسبت حديث ترجمة الباب سر او دري مسائل مستنبطة او سلورم بدي حديث کی اوتو اعتراضون الهي جواب تسلور قبل مناسبت ترجمة الباب سر واضح عليه ترجمة الباب مستدرك والمسلم من سلم المسلمون سر ذلك قوله عليه السلام لولا كلام قوله عليه السلام لولا كلام روضلي تازد التقانون في العبارات بتنور خبر التوجيهات من ونور النبي وبرون وزخرت في كوثر المسلم من مسلمان الرسول في محمود بنور مسلمان من لسانه ويده وحكم المسلمين بخزن ونصوص يومان تصور ذكر كيجي أو قد التعبير فحكم المسلمين بيزرق شو خدم شيء خدم أمني ذجيب ودلا صدر المحفوظي داعية فحكم المسلمان زمنيان بديت ذجيب أو دلا صدر المحفوظ فحكم المسلمان بيزرق دي زمنيان دي देखिए वो खबरको में डालना रसूलुल्लाह फरमाई बज़लू अमवालहुम मशहूर हदीस दुरुस्त में तशरीह को से होगा बज़लू अमवालहुम ये दुनिया हमारे प्रोटेक्ट करके जिजिया करके लितकून दिमाहुम कदिमाइना व अमवालहुम का अमवालना बदलू अमवालहुम विखर्ज المالون جزية الكي لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا وقرآن شريف في الله تعالى قاتل سنگلي مشركين حتى يعطوا جزية عن يد وهم صاغرون شباب قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون बताओ लगे जिजिया और की قاتلوا के धर्म का जिजिया और की का बता है لو بحكم ده المسلمين كده ياسبيان مش دول نصوص المعلومة حكم ده المسلمين وكمسلمات مش بوايا أو ذميون دي ما دول يوم يتنسى القرآن يوم بدلوا أموالهم لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا هم روايات الفقير الاختفى
حديث كلامي في زيادة كي نقاتل من ورائهم كما وراءهم كان ويبقى تاسي إفادة كلا كتلاني كما هو دشمن حملة كولا إفادة بكما المسلم من سلم المسلمون من لسانه بمحمود كلمة يسلمون من لسانه من ضرر لسانه مضاف مقدر کا ويده من ضرر يده هذا كذا دوی ولې ذکر کړل یوازې چې اولاد نه دی فقلم قلم په دې لاس کې راځي لکه بعض وخت سره اشاره ورکړي لکه حرف اشاره لکه ورکړي کنه ورکړي لکه ورکړي باندې یا په دې ګولا دا ورکړي نو د ویلې کې لو ولا ورکړي یا مستر کو بعض وخت له اشاره وکړي دبل نظر ارتفاع الذي دو تنسيس يواجه وقت الذي إذا عامل فنسبت تنور ذكي تنسيس زيادة خلق فتي دو سيدون ضرر مستر تنور ذي حكام ذاتي كم خلق وي مستر حكام خلق لے زيادة إذا بچا دوائیں فتي دور فتي محمد او یا الذي إذا شديد فنسبت تنور اندر إذا شديدا جراحات السنان لها القيام درجون يدو أخذ بيوان بانسي ولا يختام ما جرح اللسان بما لو يشتبه للمدرسة كان المدرسة نظرت الإدوار معامل فنسبت دانو وايا یا اشد شدید بنسبت نظر الصحت ذکر تنظیم نور پکې راوړل نور پکې انا چې په دې دوه ورکې نو دا مسلمان نه دی او مسلمان نور پکې راځي دغه اصل دی مدجب دار لسانه ولا من قوله ولا قوله ولا مولانا سے قوله کے ویلو من کلامه کے ویلو طرف تلفظ دا ورغل او کله کله پنځه خلق تلفظ او یو کله اشاره ورکړي چې ورو باندې اشاره کوي پنځه باندې اشاره کوي بلتا دې دا ضرر ورسره نو قوله لفظ راغلی کلامه راغلی نو صرف تلفظ لسانی له شامل شي اور لسانی تلفظ لسانی له ورته اشاره باللسان له ورته او يده كسرى بلاس باندې عام در دې کله ورکړو کاغذ په چاته بلاس سره چاته ختم نه کیږي نوټول پکې راځي غیبت امراغه په په غیبت کې شیطانت يوم خلاف شيطانات كاي من كان ذا وجهين في الدنيا كان له يوم القيامة لسان من نار نعم كرام وذن سؤال وقع إذا حديث هو معتزلة ولا خوارج ومستدل جويدا دو خاصة تفكيري مسلمانان د جبه او د لاس ضرر نه محفوظ مسلمان دي او کدا څو حدت بګینی مسلمان نشو دا هغه مرتکب د کبیره ایمان نه وته لکه د امام بخاری باندې ایمان او اسلام یو شی او ما ته د وی پاول کې په اول اسلام کې وجب مسلمان ته ضرر ورسو یا فلا مسلمان نه تدوارو ده معتزله صرف معتزله وای په ایمان نه وته ولا کافر نه په مرتبه کې او خوارج ولې ایمان نه وته کافر الګ په دې خبرو ته په یې کړ مذاهب یې دي جوړ کړ د جامع نظر قاعده بداهي معتزله او خوارج هغه می دا څنګه مسلمان دي چې مسلمان نه اسلام ایمان په یو شی ایمان نه وته دا واقعي وي چې دا کبیره ګناه کې ایمان نه سړی وي او دا د یو بل په مرتبه
سبق کې به د خوارج من کافر د اسلام نه جواب باندې سبق کوي نو مشهور جواب علماء دا کوي د مسلمان د مسلمان کامل امر کوي مراد ده کامل مسلمان دا جواب باندې ده په تدریج کې دا وایي چې مړه مسلمان دی او کامل نه هغه وی مړه تکړه دی چې مسلمان دی کامل په خپل کار دی راځي ضرر دوا بلا ضرر دا چې په مبارک سات پټه دا بلا ضرر اصل دې نه ولې ته په کې کلمه دا په نظر باندې پدې یو کې پموا یو کې یو خان مړو خان تاسو دې امروز څنګه خدای دې وکړه تاسو دې ورما سره دې نه نو خدای دې وکړه اپس خاص جګړه شو مسله یو ولا لګي په بلی ونه چې ټاک ولا ته ورما دا کې ګولیا دې په کې ګولا ته میټینګ کوو دې له کلاس باندې ورته په مهارا بس کا دې ورلاس باندې بس کېږي او دلته خبره متفقه ده په دې کوم دې غلام یاسر دی ورته وی باندې دا ډیرو میاګه نکاح خلک صالحان او د دې مدرسې ممبران په خوا ولې مشران په پردیو باندې تحتالو مقانی ممبران چې دې به ورکول غلام یاسر په ماندا خلک ډېر ماندا دې مدرسو څخه نکي مولات شي دې مدرسو سره بلې امداد کوي کې مړ شي دغه مدرسو دې مفتي سي والد سي وو ناغوي ټول استادان بزرګ نه دي دغه مدرسې سره تعاون کینو یا دې له بزرګ دي ته موږ سپدي یو څه مولا جلال د اکوړي علماء باندې ډېرو مدرسو یې وړې امداد کوي مدرسو میا سه ویلانو کوي خدای مو وها ټول جماعت ته چې علماء څومره دي ټول جماعت ته راځي جماعت ته ټول راوړل پیسې ورکول صدقه نه دا مطلب چې جماعت کې وکیل نه خلکو مخکې سره ورکول حیا کې به وایي یو جوړه جامې ورکول او هغه وخت کې 500 روپۍ ورکړه ورکول یره دا به نه دې ښکاره مخکې نه روپے سے احساس جو لگے جو دے زمانے کی مشل روپے ہوئے باقی راغیر ہم زیادہ قیمت ہو دا وقتو چی زبا عموماً مدرسی ترانسما نما با اتانی ورکولی با گاڑی اتانی بیجے نیمہ روپے نیمہ تورتلون علیہ پوری سول بے لگی نیمہ روپے یو طرف ناتانی جو بل طرف ناتانی دا وقتو بتا تو پلا دادا ہو رہا صاحب مطلب دې مدرسې او مدرسو مولانا محمد نذیر سے پاکو باندې ډېر مشتاق او خپل عالم د ذکر حساب او مانو د کې حساب د مدرس مولانا محمد نذیر سے دا د غلام یاسین صاحب په ځانګړي کارونه نو هغه صدقه هغه صحابه د صدقه ورته هغه تقسیمه پیسې ورته د کې سوایو یو کاته او دا یو نظر دی سره زورې ډکه چې بیا او سره روان دي د پولیس یو جوړ دی راځي یو بلا راځي یو راځي او هغه ته بلار دی په پای کې ځان ته یو ظالم چې تیر شو یې چې څنګه کته چې تاسو وګورئ دا څه کته وانه است هغه ظالم دې پیسې ته لاس واچي وې دې پرې خاو ده ناګه پیسې وشته او پیسې دا چې وشته دا چې د مولانا سے بالکل هغه تک تا پیسې ویني پرې خو او کلاس یو کړی چې پیسې یې په دې وګورئ چې پاسې د نظر ساده په تاسو کې دا عوامل کار شي اما باندې دې بس هغه ساده اخبار وی په
اور د منصوصي د په یو په دي شو منفرد یو په یو شو کنه منفرد څه شو یو په یو شو هغه د کوم چې جدا یو په یو نو منصوصي دي اور نو الى صراط الاجازه مسجد الله في المسجد نو ما څه جواب ده او جار ناقص دغه ناقص په منظر د چې او ګرځو دا مونږ یو یې کې کومه او د مستثنا کوي نو دلته کې اذا توقف ستونه فقيري مسلمان په جبه او بلا ضرر رسي دا ناقص مسلمان دی نو په منظر معلوم دی په مسلمان دا ناقص مسلمان دی وای په منظر معلوم دی په جبه مسلمان خیر ټول خپل جواب ده لا ایمان لمن لا امانه له ایمان فقيري دا ایمان ناقص دی په منظر جامع وکړه دا معلوم دی یو ایمان دا مې خپل جواب ده او بعض حضرات وایي چې دا تعریف د مسلم نه کوي دا تعارف د مسلمان کوي تعریف د مسلم نه کوي بلکې څه کوي لکه تعارف لکه یو سړی لکه تعریف څه ته وایي تعریف دې ته وایي د کلیو دې جامع جوړي پټې په ساري مدرسې ته راځي او څه کتابو سره ترتیب دا تعارف دی نو په یو داسې کسو چې مدرسې ته راځي او پټې نه او صرف کومپیر او کتابو سره دي او جامع مفتی دي دا نه تعریف نه دي نه پېښه محبت دا په تعارف او قسم یو تعارف یو دا مسلمان تعارف دار کې دی باندې چې په دلاسه درو نه مسلمان محبوب دي دې تعارف په په دې مسلمان پیژني او چې دا کار نه کوي مسلمان په یو متبع پیژني دا کمال تاسو نو ویل بابا جی اپ ایسا دا ترکا یاد لرئ کنه ما ورته نه مسلمان کې دې ماته کې مسلمان شه وزور ته مسلمانۍ د جمعات په دې کې تاسو مرګ کوم او که مسلمانۍ په منځ کې وي ما باندې کوئی تر نه د جمعات ته ویل ما دا کې څه پاره هغه مستعارف وي دا مسلمان تعارف دا چې مستقیم نه کېږي نو په په هغه پرې فکر کړو نو پرې د مسلمان په جن کړو راځول د صحابه لکه چې مسلمان یې کړ سو جواب شو مولانا درې یا د مسلمان نه کوم مسلمان کامل یا مزو یا نه چې په منځ لري وی خوشو او یا د مسلمان حق تعریف نه ذکر کوي د تعارف د تای چې د پیډ نه پدې خاصه نو کدا پکې په دغه مسلمان به کدا پکې نو باطل خلاص کړو والمهاجر من اجر من الله عنه مهاجر هغه څوک چې د پرې خو تعالی شي چې الله دې معنا کوي ما د هجرت سره قسمونه د تویل یو پکې ده والمهاجر مهاجر هغه څوک چې هجرت دې سره کوي هغه شي نه الله عنه دا کوم قسم د هجرت کې ما شویل مېدا هجرت د معاصی او من طاعات ده هجرت د معاصی او طاعات مسوار کوا وبقى سؤال كوا چې مهاجر من هاجر معنا الله کله منهیات ولدارونو ساتلا مهاجر نه دا مهاجر نشو د فارغه هجرت کړي دی یا د وطن نه هجرت کړي دی مهاجر کو دی نو د دې ته کې درات ما کوا بس ټیک شو دا قسم هجرت کې نشته چې منهیات ولدارونو ساتلا نو دا په دا نو هجرت نشته لکه پوهیږئ هغه نو فقیر چې وطن نه هجرت کړی دی نو فقیر او یا مهاجر کامله او یا بل مسوي شابه تجار مناسب بمنزلته معذور او یا بل مسوي اطاعت ده ودل سوال کوا دې نه مدا معلوم شي چې دا سره مهاجر دی او هغه چې وطن پرې دی نه دی ولې دا معرفت نو خبرې ما حسر من موضوع سيلا مدرسہ کا مولانا سے تنوی کا دیولی دا حسن ہو دیدر کا ہو کہ اسنا کہ مخلق ہجرت کرے دا مکہ مدینے تا اور غیوی کے بس مقبوضے تا ورسید تو پیغمبر ہوئی تنان بولے تدین مدان سالتے کا مہاجر بخارے اگر ہم جو دیر امدار
ولې لکه تاسو دا وطن نه هجرت دی له وجه تر د منهیات نه دا نشو ساتلی دې لپاره او یې دا هغه چا لپاره چې کوم کسان غریبانان په مکه مکرمه کې د هجرت قاصد مکه مکرمه کې دي والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون ضربا حيلة شابتين رابع الله جبرتان دا هجرت دا دار حرب دا اسلام دا شیخ کولی دولار دا ساده دا هجرت او یا دریم او یا دفته علما اصل دا آغی هجرت ذریعه دا دا چې په دار حرب کې د ګناه نه دا نشي ساتلی دې ذریعه دا ځکه هجرت کو سو وجه شیرونه نه ساتلی بلې تخصیص وکړه تخصیص پدې چې دا مهاجرین دا ولې چې په هجرت نو کو دغه ورسېونه دا سره کې امانه نه ساتي او دویم څه دا معافات د زړه د اطمینان لپاره دا وایي تاسو دا حرب د هجرت نشئ کولی دا کوي او دریم څه دریم دا چې د اصل سبب دا هجرت دا حرب کې د منهیاتو نه ځان نه ساتل نو دې لپاره دا حرب نه هجرت کې چې د منهیاتو نه ځان ساتل دی وایي شوی مهاجر من هاجر من الله عنه وذا حديثنا يوم القيامة بمسألة معلومة يوم رسول الله مبارك المسلمان والمهاجر تعارض الدور دویم دا چې پجو په بلاس په ځان نه راځي اور پجو ولا ضرر مقصد د پیغمبر مبارک عبادت سنت مطابق وایي دریم دا چې کله اکتفا په عام اغلب کول شي دا هم کې مو ورغلته رسول الله مبارک جوامع الکلم ثابت دا اشاره سنت سره وکړه چې په لږ تیز باندې په لږه جمله کې ډېرې فائدې بل په حکم د مسلمان کې ښځې او دنیا د نظام دی واقعه وه لسان مقدم کولې د لسان ضرر د عام د پر نسبت نه یاد د مهاجر اقسام هم درته یو قسم پکې ده د مهاجر اقسام هم درته یو قسم پکې ده رد په مرجع او امراه یاد جو دا هجرت پورا دا مهدا یو عمل دی پیدا ورکړي او دا ضرر سړي د اسلام نه وباسي ایمان نه وباسي او ویل راځي دا مسائل دی باندې نو قانون نه وي قال ابو عبد الله امام بخاري وي دا چا مقوله دا پیغمبري جو ورات امام بخاري دی قال ابو عبد الله امام بخاري وقال ابو معاويه قال ابو استاذ لكن ده محمد بن قاسم الامري ده سنه شو قال حدثنا داود بن ابي هند داود بن ابي هند امر محدث لسه والتابعي عن عامر تبصرك عامر نمرات شعبي خاص قلت دي وقتی سنا دا ودی کی سفر بلاول راوړي وقتی شعبي په لقب ذکر کړو ولته په نوم ذکر کا وګوره ها دا سنا دی ولې وځره راوړو وقتی شعبي په ځای ذکر کړو په لقب ته په ځای ذکر کا دا یو وقتی شعبي عن عبد الله بن عمرو او ضد قال
عبد الله بن عمرو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. في سند سلره الشعبي ما ذكر كان تلقاه الشعبي فعن عبد الله سلوي سمعته فرق بينتا لكن الشعبي مدلس فرق بينتا وصرف فتاة مجدات وقال عبد الأعلى عن داوود هذا الإمام البخاري والأستاذ عبد الأعلى نقل به داوود بن أبي هند عن عامر دلتك عامر الشعبي نمنا فتنم واقعي ففرق بيه عن عبد الله دلتك عن ذكرك وعبد الله يذكرك المتبادل عبد الله وعبد الله بن عمر الله أكبر المتبادل عبد الله كبير فدليل عبد الله بن عمرو بن العاص مراد فدليل أغسل النصارى دلتك المتبادل ما نانا مراد دلتك عبد الله بن عمرو بن العاص مراد فدليل أغمق يسائل النصارى عن النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يدرك تنزل العروب